یو دال خو ستا نعمت نه دی زړه یې راته شین کو یو دال خو ستا نعمت نه دی چې زړه یې راته شین کو په موږ دې ولې بد راځي چرګان پروردګاره د پي سي او د میریټ روټۍ ولې ګناه ده د پي سي او د میریټ روټۍ ولې ګناه ده او نعمت ته خو تر کومه الوګان پروردګاره پیزا او چکن روسټ زما بچو ته هم پکار دي بریال صاحب پیزا او چکن روسټ زما بچو ته هم پکار دي کینسر تر نه جوړیږي که یارکان پروردګاره او زما قسمت راکاږي ستا انسان پروردګاره نو په ما دې مردود کړی ده شیطان پروردګاره زه اوږې یم او اوږې خو ټپا د روټۍ اوري زه اوږې یم او اوږې خو ټپا د روټۍ اوري په تشه خېټه څوک اوري اذان پروردګاره او ته خپله وایي لوږه سړی کفر ته وباسي ته خپله وایي لوږه سړی کفر ته وباسي نو ځان ته ګنې ودروم بوتان پروردګاره منم شکر پکار دی خو د سپورې روټۍ حد وي تر څو د شم په دالو ثناخوان پروردګاره دا ساګ ولې په غټو خلکو صاف نه دی چې نه خوري دا ساګ دی او غټکې د قرآن پروردګار لکه تاسو ګورئ زموږ عامو معاشره کې دا معاشره دې نه ډکه ده محله و علاقه دې نه ډکه ده چې خلک ایمان راوړي بیا کافر کېږي بیا ایمان راوړي بیا کافر کېږي لکه تاسو به پېژنئ یو عام شاعر امام منظر د مردان هغه د دې نه مخکې الفاظ د کفر استعمال کړي په خپلو اشعارو کې لیکن هغه بیا علماو ورته وایي چې د الفاظ دې ټیک نه دي د هغې نه پس د علماو په لاس باندې بیعت وکړو او توبه یې وباسله دوباره ایمان راوړو لیکن د هغې نه وروسته بیا هغه د کفر اشعار ووایي د هغې نه وروسته بیا د کفر اشعار ووایي بیا ورته علما وایي چې دا کار دې ټیک نه دی د هغې نه وروسته بیا وایي چې داسې ونه کومه لیکن په دریم پیري باندې بیا ووایي بیا ورته علما وایي لیکن هغه بیا توبه ونه باسله او دې تیرو یو دوه ورځو کې هغه بیا داسې الفاظ استعمال کړي په اشعارو کې چې د الله د نعمتونو هغه ناشکري کړې ده او الله د ګیلې په هغه خپلو اشعارو کې کړي دي لیکن داسې سړی چې دی دا چې بار بار خبرې د ارتداد کوي بار بار مرتد کیږي دا سړی بیا مسلمان کېدی نشي دا بس کافر دی د دې علاج او توبه دا ده چې بس دی ووژلی شي د ده توبه او صرف دا ده د ده مرګ چې دی توبه ده په درېیمه پیره چې یو سړی په اسلام کې مرتد شو بیا به توبه نه قبلیږي نو که اوس دی وایي چې ما ایمان راوړی دی زه ایمان دوباره راوړم د خپلو خبرو نه انکار کوم خو لیکن الله وایي اوسې توبه نه قبلیږي څومره ازدادو دی په خپل کار کې سیوا شوی دی هلکه تعالی الله په مړه خېټه ډوډۍ درکړي ښکلی خوراک درکړي ټولې د الله د نعمتونو ناشکري کوي ولې دا دال بد شی دی دا دال خو څه ناروا شی نه دی ولې دا الوګان څه بد دي په 350 روپۍ دړی ده دا څه بد شی نه دی او په 200 روپۍ باندې کیلو دال دی دا چې په دې ګرانه ګرانه کې یو سړی ومومي هغه دې شکر د الله ادا کړي او ته وایې چې نه دا ناشکري به زه کوم او دا د الله دا نعمتونه به نه منم دا واقعیتاً چې د الله نه ګیله ده او د الله نه ګیله سړی کافر کېږي په دې خبرو سره لکه سړی وایي چې یو سړی لکه دا خو نعمت دی چې تا له درکو تا په مړه خېټه ډوډۍ وخوړه خو که الله یو سړی بیمار کو بیمارۍ ته موږ نعمت نه وایو دا هم د الله نعمت دی بیماري خو چې یو سړی بیمار کو او ته الله ته وایې چې مړه الله بس صرف تا زه لیدلی یم بل څوک دې نه دی لیدلی او ته ما چې دی په مخه ناجوړه کوې او بل څوک نه ناجوړه کوې دا کلمات د کفر دي چا کره ورور مړ شو پلار یې مړ شو مور یې مړه شوه خور یې مړه شوه ښځه یې مړه شوه او ده داسې وي چې الله بس مونږ دې لیدلي یو او مونږ پسې راپسې شوی او کله راله رور وژنې او کله راله پلار وژنې نو دا خو د نعمت نه دی مرګ هم یو نعمت دی خو زما ستا په نظر کې خو نعمت نه دی که نه دا هم د الله یو نعمت دی چې تا باندې مرګ راولي لیکن که ما او تا د دغه نعمت ناشکري وکړه دا هم الفاظ د کفر دي لکه دا له والو خو لا لویه خبره ده دا لا لرې خبره